عمران خان باندې کم گزار شوی او کمینه دغه توی شوی ده پاکستانیان غوسه دي او د هغې انتقام به انشاءالله نن په دې کې اخلي چې پاکستانیان به ورځي او هلته یو پرامن احتجاج به کوي او زر تر زره الیکشن چې کوم ډیمانډ دی هغه به موږ نن ټولې دنیا ته مخې ته کتونکو کم چې د ضلع محمد ام ان ای صاحب دغه سره موجود دی ام ان ای صاحب څه پیغام به ورکوي کتونکو له پیغام هم دغه پیغام دی زموږ د دې نن مارچ مقصد دا دی چې موږ زر تر زره الیکشن غواړو زموږ چې کوم ډیمانډ دی د دې د ضلع محمد په تاریخ کې به انشاءالله دومره قافله نه وتي د لوور مومند زموږ چې کوم ملګري دي موږ ته په سرو کې د نوید ډیپام کې انتظار کوي د خیره سه یو تاریخي مارچ به د خیره سه دا به ټولې دنیا ته نن پته لګي چې د عمران خان باندې کم گزار شوی او کمینه دغه توی شوی ده پاکستانیان غوسه دي او د هغې انتقام به انشاءالله نن په دې کې اخلي چې پاکستانیان به ورځي او هلته یو پرامن احتجاج به کوي او زر تر زره الیکشن چې کوم ډیمانډ دی هغه به موږ نن دلته کې نور زمونږ پی ټي آی کوم ورکران دي هغه سره موجود دي خپل انټروډکشن وکړه مینوالو سره بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جاوید دی او پی ټي آی اپر ډیویژن علیمزو صافو صدر یم د دوی بله خبره دا ده چې انشاءالله نن تاسو دا صرف زموږ د مومندو دا د اپر ډیویژن دا خلک دی دلته نو تاسو وینئ چې خلکو کې څومره جوش دی څومره جذبه ده دې حقیقي ازادۍ کې به انشاءالله زموږ د ضلع مومند نه په زرګونو خلک او په سوونو ګاډي د قافله به انشاءالله شرکت کوي او انشاءالله موږ پینډۍ ته به ځان رسوو او دا کومه حقیقي ازادي چې دا کوم چې زموږ قائد محترم عمران خان کال کړی دی انشاءالله په هغې باندې ضلع مومند عوامو لبیک ویلې او انشاءالله تعالی چې موږ به حقیقي ازادۍ دپاره چې کوم زموږ مقصد دی موږ به نن پینډۍ ته ځان رسوو او انشاءالله هغه به حاصلو که هغې کې موږ ته ورځ لګي دوه لګي هفته لګي دا تاسو وینئ زموږ ټولو ځان سره د خپل د هفتې راشن بسترې هر څه ځان سره راغیستي دي انشاءالله موږ ځان باندې دا څیز داسې فرض کړی دی چې موږ به څو پورې موږ ته خپل لیډر نه ویلي چې تاسو دا ځای پرېږدئ هفته لګي که